بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وآل بیت اجمعین. زما دوستانو تاسو موږ خوش پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو درې احادیث مبارکه مجموعه مفهوم ته طرز کاما دا احادیث مبارکه په ترغیب و ترغیب چلرم جلد صفحه 170 باندې موجود دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من غسل میتا چاچی مسلمان ته غسل ورکړي او به اخ پرده وسات الله اني اخ چې داسې عیب پرده وسات الله غفر الله له 40 کبیرتان الله پاکي 40 کبیره ګناونه معاف کی. او بل جان نبی سم فرمان مبارک ته چې چا مړی ته غسل ورکړي نو دال ګناونه داسې صفاسي کيومین ولدت امه لکه څنګه دا اوس مور نه پیدا سو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان مبارک ته بیا چا من کفنا میتن چا چې مړی ته کفن ورکړي نو الله پاک بدتا د جنت لباسونه یو لباس ورکی چې هغه به د سندسو او لو استبرقونه جوړ. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من حفر قبرا لاخيه او چا بل مسلمان دی پارا یو قبر تیار کو قبر ورته وکیندل د دې پارا چا قبر دفن کی نو گویا کې نبی علیہ السلام فرمایل بن الله له بیت فی الجنه الله پاک بدتا په جنت شي کور جوړ کی او الله پاک بدتا دور اجر الله له من الاجر الله پاک بدتا دور داسې اجر ورکی ثواب ورکی لکه یو سړی چا د پاره کور په کرای باندې واخیستل او هغه سړی تر قیامت ورځې پورې په کور شو وسی نو چور ثوابونه بعد دتا ملاو کړي دا ټول بدتا اخ سړی ته چې څوک مسلمان د پاره قبر تیار کړي. نو زما دوستانو نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دا هم ارشاد فرمایله چې څوک یو مړی ته هغه مړی دا اخ کور ته ورل او سره جنازه واخیستل نو دا چې کوم دی ورل دا یو قرات صاحب د لپاره بیا چې وخت جنازه غاته مړ ور سره ورل بیا دا بل قرات بیا چې جنازه وکړم بیا دا بل قرات او چې وخت ور سره شخ کړل نو دا بل قرات صاحب د چلور قرات سره صحابه کرام پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرات چور ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد تو فرمایله مثل احد دا د احد غره چې مدینه منورشي یو ډیر بهترین غر ده اغه غره ورا دا یو قرات ته. نو تاسو مرتم دا سوچ او فکر پکاردم چې مسلمان ته چې غسل ورکی الله پاک د ګناونه صغیره ګناونه کبیره ګناونه معاف کړي او الله پاک دا ګناه چې دا صفا کړي لکه اوس مورچا پیدا سم چې څوک کفن ورکی الله پاک د جنتی لباس په قیامت پورې واغوي او چې څوک مړ دفن کړي الله پاک د جنت شي کور جوړ کړي او د دې پاره دور زیات اجر ثواب ده. زما دوستانو دا احادیث مبارکه ما ته بیان کړ د مطابق د پنیالیشي شرقي خولو محله چې د نمبردار بیٹک خاطه کم قبرستان دا هغه تمړ د پاره ځکه برابرۍ تقریبا شپږو کنالم ځکه دا په هغه باندې ټاکټر چلیږي تقریبا ځکه برابر کړی دا او هغه د پاره په پیچانو او نور چې کوم دی هغه تیاری دي چې دا وګوچه محفوظ وي. زما دوستانو دا پنیالیشي چې کم شرقي خولو محله شي دا نمبردار ټیکدار نمبردار بیٹک خاطه کم قبرستان د التداجیا جوړیږي د مړو شهول لپاره د تاسو مړ مسلمانان وړه په دیش دفن کیږي چې څوک هم دفن کې په شي اجازه په هر چاته وي نو د دې لپاره تعاون پکاردم نور تقریبا دا 400 تقریبا دا پیچن په دې باندې با 3 لک روپۍ چې کوي مطلب دا خرچه راځي سیمټ پوي کانی پوي باجری پوي نو چې چا هم دي پنیالی والے تو ہم داما ارزا اور نور چکم مسلمانان دا ویڈیو عربی دا احادیث مبارکہ روشنی مطابق آدھی سرندادوں کو کچا سے موٹو وسرسیجی کچا دی باجری وسرسیجی کچا دی کانو وسرسیجی آ چکم تاسو دی چکم دی شرقی خیلو محلی دا قبرستان دی پار کم مرد پار جا تیاری دی دی سردا امدادوں کو انشاءاللہ والعزیز رب کائنات پر تاسو مرتبدی احادیث مبارکہ چکم ما بین کر اغی مطابق پا اللہ پاک تاسو دا کم مرتبدی نصیب کی دا شرقی خیلو محلی شی دی قبرستان پاړه مړو پاره دا جا تقریبا شپږو کنال جا دا برابرۍ دي غونډې اواره کړه د دې لپاره پیچن ورکېږي نو د دې لپاره چا نقدي پیسې رسېږي سیمټو وسېږي باجرې کاڼي وسېږي دا تاسو امداد وکړو چې کوم د دې شرقي خیلو محلي کمیټې دا یا نور چې کوم دا قبرستان دا چې کوم دی جا برابرۍ دو سر تاسو تعاون کو الله پاک دې تاسو مرتا د دې دنیا په آخرت باندې ورته دي بدر نصیب کی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین.